أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم سورة مائدة آيات نمبر 15 اليوم ننورز أحل لكم الطيبات حلال کړل شوی دي تاسو لره پاکیزه شعار چې د دې نه مخکې هم حلال و اوس د همیشه د پاره تاسو ته حلال سول هیڅ کله په دې کې نسخ نه راځي وطعام الذين او فارق الذين د هغه کسانو اوتل کتاب چې هغوی ته کتاب ورکړل شوی حل لكم تاسو د پاره حلال کړل شوی په مخکنی آیاتونو کې د دې مربوط خبره راغلی اوس دا مبارک آیات چې دی دا پر دوو جملو باندې مشتمل وو اول جمله اليوم احل لكم الطيبات ده پر دې باندې پرون تفسیری خبره موږ وکړه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم دا بیا یو بل جمله ده چې پر دې باندې هم څه تفسیری خبره کیږي هغه دا چې الله سبحانه وتعالى فرمایي خارق د هغه کسانو اوتل کتاب چاغوی ته کتاب ورکړل شوی حل لكم استاسو د پاره د حلال دي او استاسو د پاره جائز دي مفسرین په دې ارتباط باندې ش تفسیری بحثونه نقل کړي خصوصا امام قرطبی رحمت الله علیه ډیر تفصیلی بحث را نقل کړي او دوم نمبر کې بیا تفسیر مظهری داسې تفسیر ابن کثیر او معارف القرآن نو اوس دلته یو مسله دا بیانوو چې آیا په نن زمانه کې د اهلی کتاب ذبیحه جائز ده او که جائز نه ده دا پر څو عنوانات تقسیمو اول عنوان اجدو د اهلی کتاب تعریف چې اهلی کتاب دا چاته ویل کیږي او اهلی کتاب څوک دي اهلی کتاب دا اهل په معنا د خاوندانو او کتاب یو لیکل شوی شی ته د لغت په اعتبار باندې وای لیکن کله چې په قران کریم کې د اهل کتاب کلمه استعمال شي او یا په احادیثو کې د اهل کتاب کلمه استعمال شي مراد ورڅخه هغه څوک دي چې هغوی د کوم آسمانی کتاب چې د هغه تایید په قران یا احادیثو باندې شوی د هغوی عقیده ولري نو اهل کتاب هغه چاته ویل کیږي چې پر آسمانی کتاب باندې عقیده ولري دا عقیده ولري چې دا د الله تعالی د طرفه څخه را لېږل شوی کتاب دی او د الله تعالی د طرفه وحی دی خدا خبره شرط ده چې دغه آسمانی کتاب تایید به قران کریم یا صحیح احادیثو کړي لکه مثلا تورات سو زبور سو انجیل سو او د ابراهیم علیه السلام صحائف سو یا د زین نور انبیاء علیهم السلام صحائف سو کله دغه آسمانی کتاب چې قران یا احادیث یې تایید کړی دي چا عقیده درلودل او ځانونه هغه طرف ته منسوبول دغه خلکو ته اهلی کتاب ویل کیږي معلوم اسول کچا د کوم آسمانی کتاب عقیده نظر لودل نو هغه اهلی کتاب نه بلل کیږي دا هغوی ذبیحه مردار د مثال په توګه مشرکان دي یا هندوان دي سکان دي او د دې په مثال باندې دهریان دي او شیگان دي دا هیڅ آسمانی کتاب ته عقیده نه لري بلکې دا فقط د خلکو څخه د ځان خلاصونی د پار د تقیه په خاطر باندې ځانونه مسلمانان معرفي کوي په نفس الامر کې دوی قران ته عقیده نه لري بلکې د دوی رائے او عقیده دا ده چې اصلي قران دا قران چې دی دا نه دی بلکې اصلي قران چې امام مهدی د سامرا په غار کې پټ دی هغه په آخري زمانه کې راوځي او اصلي قران براوړي د دوی د معتبرو کتابو څخه دا خبره په تحقیق باندې ثابته ده چې دوی دا عقیده لري او بل دوی د صحابه کرامو په ارتباط عقیده لري چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسته مرتد شوی العیاذ بالله دا هغوی د عقیده د دوی په ټولو کتابو کې لیکلي نو دغه کسان چې آسمانی کتاب ته عقیده ونه لري نو دا بیا
ذبیحه جائز نه ده، حرام ده. اول خبره ده. دومه خبره ده چې آیا د اهلی کتابو د پاره دا شرط دی چې دوی به پر دغه آسمانی کتاب باندې عمل هم کوي؟ یعنی دا شرط دی چې دوی ته اهلی کتاب موږ هغه وخت وایو چې یو خو به د آسمانی کتاب عقیده لري او بل به پر دې آسمانی کتاب باندې عمل هم کوي. آیا دا شرط ده کنه ده؟ جواب د دې دا دی چې د عمل کول د عقیده سره دا شرط نه دی، ځکه چې اهلی کتاب یا يهود دي او یا نصارا، ځکه بل څوک د کوم آسمانی کتاب عقیده نه لري، د قران نفرت. نو دا اهلی کتاب چې يهود او نصارا دي، دوی سره د دې چې په خپل آسمانی کتابونو کې لاسوهانه کړي ده، په هغه کې تحریف کړي دي، تغییر او تبدیل پکې راوستري دي، خدا هغه باوجود ورته قران اهلی کتاب وی دي. نو دا خبره شرط نه ده چې خامخا به دوی په دې آسمانی کتاب باندې عمل هم کوي، نو بیا به موږ ورته اهلی کتاب وایو. چنانچه قران کریم دوی د بدو صفات سره سره د قبیح او مشرکانه عقاید سره سره بیا هم دوی اهلی کتاب بللی. چنانچه الله سبحانه و تعالی په متعدد ځایونو کې فرمایي د دوی په ارتباط باندې چې یحرفون الکلمه عن مواضعه. دا اهلی کتاب خپل کتاب یعنی د تورات هغه الفاظ چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې راغلي هغه د خپل ځایو څخه اړي تحریف ورکړي. او بل ځای الله تعالی فرمایي وقالت اليهود عزير ابن الله، يهودان ودا ویل چې عزير د الله تعالی زوی، وقالت النصارى المسيح ابن الله، او نصارا او بیا ویل چې مسیح دا د الله تعالی زوی. یعنی ولو کبدغه سی قبیحه او بد صفات باندې اختدي، او عقیده ظاهرا داده چې دوی کوم آسمانی کتاب ته عقیده لري، ولو کپا کتاب کې دوی تغییر او تحریف راوستلی، نو داغه باوجود دوی ته اهلی کتاب ویل کیږي. چې اهلی کتاب قران ورته ویلي دي، سنت ورته اهلی کتاب ویلي دي، سره د دې سنت او قران د دوی ډیر بد صفات هم بیان کړي، نو موږ هم اهلی کتاب بولو. ترڅو چې يهود او نصاراو کاملا تورات او انجیل پرېښي نوي او عقیده یې جنې اړولې نوي، موږ ورته اهلی کتاب وایو. په احکام القرآن کې امام ابو بکر جساس الحنفی رحمت الله علیه لیکلی دي، حضرت عمر رضی الله عنه ته یو چا خط راولي، خط یې ورته راولي، په دې خط کې لیکلی ورته چې زما په علاقه کې یو طبقه سته ځانونه يهودان بولي، لیکن تورات ته عقیده لري، د شنبه د ورځې داسې عزت کوي، داسې تعظیم کوي لکه يهودان چې تعظیم کوي، البته د آخرت په ورځ ایمان نه لري. دغه کسانو سره څه معامله وو؟ نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایل د اهلی کتابو یو فرقه وبولي، یعنی دوی د اهلی کتابو یو فرقه وبولي، په اهلی کتابو کې وشمري. دا د اهلی کتابو په ارتباط باندې څه خبره تفصیلی را روانه ده. نو یو خبره خدا و چې اهلی کتابو د پاره دا ضروري نه ده، یعنی چې موږ هغه ته اهلی کتاب وایو چې هغه به خامخا په تورات او انجیل باندې عمل کوي، ځکه قران سره د دوی د بدو صفاتو و دوی ته اهلی کتاب وایي. درېمه خبره دا سواله چې صرف پنامه يهودي او صرف پنامه نصرانی چې په حقیقت کې کوم آسمانی کتاب ته عقیده ونه لري او یا پیغمبر ته عقیده ونه لري، نو هغه په حقیقت کې يهودي یا نصرانی نه دي، هغه اهلی کتاب نه دي. مثلا یو سړی په نامه باندې ځان يهودي بولي، لیکن کوم آسمانی کتاب ته عقیده نه لري او کوم پیغمبر چې د هغه پیغمبر په ارتباط باندې دا یادونه کوي چې دا کتاب پر هغه پیغمبر را نازل شوی دی، هغه پیغمبر ته عقیده نه لري، نو دغه کس به اهلی کتاب نه بلل کیږي. چنانچه نن په نړۍ کې د علماو تحقیق دادی، خصوصا په اروپا کې، په یورپ کې او غرب کې، چې عیسویان او يهوديان
پسلهاو نه بلکې په لکونو داسې کسان په يهوديانو او عیسویانو کې ستا اوس چې فقط د مردم شماري په حساب باندې د دوی په تذکرو کې د يهودي یا نصراني په نامه لیکل شوی وي، لیکن په حقیقت کې د الله تعالی د وجود څخه منکر او د هیڅ یو مذهب قائل نه وي. په حقیقت کې د الله تعالی د وجود منکر وي او د هیڅ یو مذهب عقیده نه لري. نو دغه کسان نه په تورات نه په انجیل عمل کوي او نه تورات او انجیل د الله تعالی کتابونه بولي او نه موسی علیه السلام او یا عیسی علیه السلام د الله سبحانه و تعالی پیغمبر تسلیموي. نو کچیر دغه خلک و نو دا په حقیقت کې اهلی کتاب نه دي. چې اهلی کتاب نسوله نو ښکاره خبره ده چې دغه خلکو ذبیحه حلال نه ده، ځکه دا فقط د مردم شماري په خاطر باندې چې هغه د دوی د ملکونو کوم ترتیب دی د هغه د پاره نوم په خپل تذکره یا پاسپورت کې په يهودي یا نصراني باندې لیکي چې شناخت یې پدې وسی، خو نور په حقیقت کې د عقیده نه لري. دا خلک اوس په نړۍ کې بیخي ډیر، خصوصا په کوم خلک چې په اروپا او په غرب کې دي هغوی ته د دې په ارتباط باندې پوره معلومات شته. چنانچه د نصاراو په ارتباط د حضرت علی رضی الله عنه څخه یو روایت شته. علی رضی الله عنه وایي دغه نصاراو ذبیحه حلال نه ده، ځکه د دوی په دین کې نصرانیت ما سوا د شراب وڅښلو څخه بل دوی د هیڅ قائل نه دي. یعنی د دوی ذبیحه حلال نه ده ځکه دوی په خپل دین نصرانیت کې ما سوا د دې څخه شراب ځان ته روا بولي، باقي د بل هیڅ عقیده او قائل عقیده نه لري او قائل نه دي. تفسیر مظهری د امام شافعی رحمت الله علیه څخه په صحیح سند سره دا خبر را نقل کړي ده په 3 جلد صفحه 4 حضرت علی رضی الله عنه وايي روا ابن الجوزی رحمه الله را نقل کړي بسنده عن علي رضی الله عنه فخپل سند سره د علی رضی الله عنه څخه قال علی رضی الله عنه فرمایل لا تاكلوا من ذبائح النصارى، تاسو د نصارا او ذبائح مخوري، تاسو د نصارا او ذبائح مخوري. نصارا بني تغلب د بني تغلب د قبيله چې کوم نصارا دي د هغوی ذبائح مخوري. فانهم لم يتمسكوا من النصرانيه بشيء، ځکه هغوی د نصرانیت څخه په هیڅ شي باندې لاس نیوی نه دی کړی الا شربهم الخمر، مگر فقط دا شراب شي بل هیڅ کار نه کوي. رواه شافعی رحمه الله بسند صحیح. د دې څخه دا معلومه سول چې علی رضی الله عنه د هغه نصاراو په ارتباط دا فیصله کړې ده چې هغوی خپل په دین کې نه خپل پیغمبر ته او نه الله تعالی ته عقیده ولري. د دې څخه موږ ته یو بل مسله په لاس راغله، هغه دا چې هر چاته دا معلومه سول چې دغه يهودي او یا دغه نصراني چې موږ او تاسو یې په اهلی کتاب باندې بولو هغه و خدای ته عقیده نه لري او یا خپل پیغمبر ته عقیده نه لري، خپل کتاب ته عقیده نه لري، داغه ذبیحه به حلال نه ده، داغه ذبیحه به حرام ده، سړی به بیان. لیکن چون کې عمومي د قران کریم آیات د دوی د ذبیحه د حلت په ارتباط راغلي دي، نو د جمهور علما او تحقیق دادي چې د کوم آسماني کتاب عقیده کې درلودل او د پیغمبر عقیده یې درلودل دا هغوی ذبیحه جائز ده. کې عقیده درلود دا هغوی ذبیحه جائز ده، ولو که دغه یهودان او دا نصرانیان په ډیرو زیاتو ګمراهیو او شرکیاتو اخته سوي، ولې تر څو چې دوی د کوم دین چې هغه دوی عقیده ورته لري منکر سوي نه وي، موږ چاته د دې فتوا نسو ورکولی چې د هغوی ذبیحه به حرام. چنانچه تفسیر قرطبي په 8 جلد صفحه 88 کې لیکي وقال جمهور الامه، جمهور امت دا خبره کړې ده ان ذبیحه کل نصرانی، چې ذبیحه د هر نصرانی حلال حلال سواء کان من بني تغلب، برابر خبره ده که بنو تغلب وی او غیرهم کغیر، وکذلك اليهود او دا غرنګ د يهودانو ذبیحه هم حلال ده، لیکن هو دا شرط دی چې دوی بخپل کتاب او الله تعالی ته
عقیده لري او خپل پیغمبر ته عقیده لري. کینه درلود بیا د علی رضی الله عنه خبره ده چې دا نسیږي. څلورمه خبره په قران کریم کې الله سبحانه و تعالی و فرمایي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، یعنی دلته لفظ د طعام راغلی. طعام په لغت کې مطلق د خوراک شي ته ویل کیږي. هر شی چې سړی خوري هغه ته طعام ویل کیږي. دا طعام عربي لفظ دی، موږ او تاسو په پښتو کې بدل کړی دی. موږ او تاسو ورته اطعام وایي دا اطعامونه درسه پیسي دي. دا اطعامونه دا په اصل کې طعام دی، خوراکي شي ته ویل کیږي. دا د ډوډۍ کوچني کوچني ټوټې چې موږ او تاسو اطعامونه بولو دا په اصل کې د عربي څخه راخصو. د پښتو ژبې دا یو کمال دی چې اکثریت لغات پکې د عربي استعمال شوي دي او دا د دې ژبې پر شوالي دلالت کوي. خو یو ډله اوس په دې کوشش کې ده چې هغوی دغه عربي کلمات د دې پښتو څخه وباسي او ټول توري د ځان اختراع او جوړ کړي. په دنیا کې هیڅ یوه ژبه داسې نشته چې هغه بلې ژبې ته محتاج نه وي. که د هغې ژبې الفاظو سره ګډ نه وي، نفس په هغه ژبه کې په هغه لغت کې ښایست او خوند نسي راتلی. نو دا چې د عربي کلمات ځینې وایستل سي نو آخر به ټوله ژبه یو بې خونده، یو بې فصاحت و بلاغت لغت او ژبه وي. چنانچه یو کس داسې یو لطیفه بیانول چې یو کس و نوم یې قیام الدین خادم او دی به پر د پښتو کې پر د عربي کلماتو رد کاو چې د عربي کلمات باید په پښتو کې نه وي. نو خلکو ته ویل چې په کار دا ده چې موږ سوچه پښتو ووایو، دا سوچه پښتو ووایو. نو یو شاګرد یو هغه داسې هوښیار کس و، نو هغه ورته ویل چې سوچه پښتو څه معنا باید ټول توري چې څومره توري په د عربي کې سته په دا پښتو کې د عربي دي دغه ټوله توري باید موږ پښتو ته واړو. نو هغه ورته ویل هو، ول نو په کار دا ده چې ستا نوم موږ وټاکو ولاړ دین او خادم به چوپړ کښېږدو چې ولاړ دین چوپړ دا نوم ستا د خپل ځان دپاره خوښ دی. هغه په دې باندې ډېر بد د ځانه جوړل چې دا چې زما اهانت وکړي ما ته دې ولاړ دین چوپړ وویل. ول نو خو دا د پښتو ترجمه ده، نو اوس به موږ د دې ترجمه دغسې کوو. نو د الفاظ په خپل انداز کې هغه ښایسته وي، هغسې برابر وي. دا یو جمله معترضه وه. نو د طعام څخه مراد مطلق خوراکي شی دی په لغت کې، لیکن دلته د ټولو مفسرینو پر دې اتفاق دی چې د طعام څخه د قرآن کریم په دغه آیات کې ذبیحه مراد چې ذبیحه د اهل کتابو تاسو ته جائز ده. ځکه عام د خوراک شیان خو بې له دې هم روا، یعنی لکه مثلا نخود سوله، لوبیا سول، وریجې سوې، یا میوه سوله، انګور سوله. دا شیانو کې خو د یهودي یا د نصراني کسب نسته، نه د هغه صنعت پکښې کې دي. دا خو که د هغه د لاس څخه وي که د بل د لاس څخه وي د اصل سره دا روا دی. مراد دلته ورڅخه هغه شی دی چې هغه دوی ذبح کړي غوښې وي، نو د هغه په ارتباط دا خبره ضروري ده. البته تفسیر ابن کثیر رحمه الله یو بله خبره هم رانقل کړې ده، هغه ډېره مفیده خبره یې دا رانقل کړې ده چې دغه شیان دا دوه قسمه دي. یو هغه دی چې هغه ذبیحه وي. د ذبیحې په ارتباط خو دا د قرآني حکم تاسو ته معلوم دی چې ذبیحه د اهل کتابو جائز ده تر څو چې هغوی عقیده خپل دین ته ولري. دوم هغه شی دی چې په هغې کې د دې کافرانو صنعت او کسب نه کار سوی. د مثال په توګه غنم دي، وریجې دي، دا شیان راځي. نو اوس دا خو د اول سره دغسې پاک دي، په دې کې خو د دوی کار نشته. دوی به نو فقط دونه کوي چې صافوي به یې سره جلا کوي به یې د خپلو وږو څخه، نو دا خو تغییر نه ورکوي. او دریم هغه شی دی چې په هغې کې د دوی صنعت وي، یعنی دی یې په خپل کسب جوړي. لکه مثلا دا کیک چې د بعضې ملکونو څخه راځي، خصوصا دا د ایران څخه چې راځي، او یا بعضې بسکوټونه راځي، او یا د مثال په توګه دغه شیدې راځي. نو دا هغه شیان دي چې په دې کې د دوی کسب سته، یعنی دوی دا سره ګډ کړي، سره برابر کړي، ترتیب کړي. وایي که داسې یو شی و چې په هغه کې د دې کافرانو کسب او لاسونه او لوښي استعمال سوي وه، نو په دې کې احتیاط دا دی چې سړی ونه خوري. وایي وجه یې دا ده چې کافران د نجاست څخه د ځان ساتنې چندان حفاظت نه کوي. هغوی عموما په د نجاست په حالت کې
په دغه شیانو کې لاسونه وهي یا لوښي عموما په نجاست باندې لړلي وي نو هغه شیان کېدلی سي بیا د دې نجاست په وجه خراب سي. نو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې احتیاط دا دی چې سړی پر دغه شیانو اعتماد او بروسه ونه کړي او ویې نه خوري بلا ضرورت شدیده. البته که شدید ضرورت و چون که دا خبره خو یقیني نه ده نو د شک په وجه خو یو شی نه حرامي خو احتیاط په دې کې دی چې وایي نه خوري که یې وخوړل پروا نه لري استعمال ورته جائز دی. په دې کې بیا مشرکان او اهل کتاب دواړه برابر دي فرق نه لري. یعنی که اهل کتاب وي که مشرکان وي چې د هغو د طرفه دغسې یو شی راځي احتیاط په دې کې دی چې سړی ونه خوري ځکه د نجاست احتمال سته پکښې. چنانچه په ځینو علاقو کې دغه بولي او دا د ګردر مردارې اوبه دا څښل کېږي او دا باقاعده پر سترخانونو باندې په هوټلونو کې ایښودل کېږي. څومره مخکې د پوهنتون څه کسانو یو مسله را استولې وه د دې مدرسې ته یو ملک یې یاد کړی و زما اوس د هغه نوم ییر دی په دا اروپایي ملکو کې و چې هلته د اوبو ډېره کمي ده د اوبو ډېره کمي ده نو دوی داسې یو انتظام جوړ کړی دی چې د دې ګډرونو څه کمې اوبه راوځي د دې دپاره یې د فلټر نظام جوړ کړی دی بیا دا بالکل صفا کوي هغه بدبویي و هغه قاذوراتو دا شیان ځینې ایسته کوي او دغه رنګه هغه کم مضر اثرات چې پکښې کې وي د دوی په اصطلاح هغه ځینې ایسته کوي او دغه اوبه بیا استعمالوي دا بیا خوري څښي هم په هوټلانو کې هم دا استعمالي نو دا په دغه پاکېږي که نه پاکېږي. نو موږ فتوا ورکړله چې دا خو نه پاکېږي ځکه دا خو نجسې دي او نجاست خو نه دی ځینې تللي فقط هغه مضر اثرات و بدبویي ځینې ختمه شول نو نفس شی خو نجس دی نجاست خو نه دی تللي. یعنی دا په دوی کې سته او دا پکښې عام دي که یو څوک وایي چې دا نسته دا بالکل پکښې سته. مثلا خنزیر دوی خوري او د خنزیر څخه چې کومې لوښي استعمال شوي وي د خنزیر وازګه نو دا طبعا په هغه غابونو په دېټونو کې پاته کېدلی شي چې دی په هغه کې بیا نور شیان جوړي دا پکښې شته. البته یو انتظام اوس دوی دا جوړ کړی دي چې دا د مایع غوښې هم هلته ډېرې دي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب لیکلي دي چې زه اندلس ته ولاړم او یو بل ملګری هم راسره و نو په اندلس کې یو هوټل هم د مسلمانانو نو او ټوله هوټلان هغه د اهل کتابو وه او یا د مشرکانو وه او مسله هم دا وه چې باید سړی احتیاط په دې کې وکړي. دا نه لکه دا موږ چې ولاړ سعودي ته بس پر دې چرګانو مو راچولي لا یخورو حالانکې دې کې احتیاط پکار دی. یو ډېر موثق معتبر کس مدینه منوره کې اوسېدی د لیم راغلی هغه وویل د دې ټولو قرارداد چې د سعودي سره د دې چرګانو سوی دي دا ټول د خارجي ملکو څخه راځي دا نه ذبحه کېږي او نه خلک دا ذبحه کوي. د چرګانو په ارتباط خو مسله واضحه ده چې خوراک جایز نه دي حرام نو هلته هم دا ټوله داسې دي. حالانکې ټول حاجیان صاحبان هلته په اخته دي. کله چې د انسان نس ته معدې ته خراب شي حرام شي ولاړي بره دعاګانې نه قبلېږي. د شام د بزرګانو په ارتباط یو واقعه را منقوله ده چې په دې عراق کې به ظالم پاچاهان راغله نو ځینې خلک به راټول سوله د شام علماو ته به ورغله. د شام علماو ته به وویل چې د دغه خلکو څخه موږ ډېر په عذاب یو تاسو دې ته یو شرا وکړئ چې الله تعالی یې ختم کړي. نو هغوی چې به شرا وکړه الله تعالی به دا نظام ونړاوه ځکه هغه مستجاب الدعوات او هر نیک صالح انسان دا مستجاب الدعوات وي. لیکن کله چې وایي یو پاچا په دې عراق کې رالی هغه دا چم وکړي چې دغه علما په یو طریقه باندې میلمانه کړي او بیا یې حرام خوراک قرباني وکړي نو خپلو وزیرانو ته وویل چې هر څه کوي نور د دې خلکو دعا نه قبلېږي ځکه د دوی معدې ته حرامه ګوله ورداخله شو. نو دا یې اثر دا موږ چې ولاړ سو مکې و مدینې ته نو دا خو د مځکې پر سر مقدس مقامات لیکن نه مو دعا قبلېږي نه مو اعمال سمې د هغه خوا چې راسو تر هغه مو اعمال خراب شي. حالانکې په موږ کې باید تاثیر وي لیکن هیڅ تاثیر نه راپکښې پاته کېږي. هلته مو کار خراب وي هلته مو مجلسونه بې کنټرول وي هلته په بازارو کې ګرځو هلته د پیغمبر علیه السلام د روضې د مکې مکرمې ادب و احترام نه وجه هم دا وي چې زموږ نسته خراب شي تللي اثر یې رواني پاتې. نو احتیاط کول پکښې ضروري دي البته جائز دي استعمال یې ځکه چې د شک په وجه باندې یو شی قطعي نه حرامېږي. پنځمه خبره دا ده چې د اهل کتابو د ذبیحې د جواز حکمت چې دی شریعت د دوی ذبیحه حلاله ګڼلې حکمت یې چې
یعنی په زیری بحث مسله کې یو سړی دا سوال کولای شي چې د اهل کتاب ذبیحه ولې حلاله ده، د حلت وجه شي سره د دې چې اهل کتاب په دومره لوی لوی ګناهونو، شرکیات او خرافات او په بيدینی باندې اخته او ذبیحه روان. د دې جواب اکثره تابعین، صحابه کرام، ائمه د تفسیر دا ور کړی چې اهل کتاب یعنی يهود او نصارا سره د دې چې په ډیرو لوی ګناهونو په شرک او په کفر باندې مبتلا دي، لیکن دا هغه باوجود د دوه شی په دوی کې داسې دي چې هغه زموږ د اهل اسلام د عقاید او د اصول سره موافق دي. هغه یو شی دا دی چې دوی ذبیحه کوي، حیوان ذبح کوي د الله تعالی پر نامه یې ذبح کوي. نو چې کله یو حیوان د الله تعالی پر نامه دوی ذبح کاوه، نو په دغه کې دوی د مسلمانانو سره په عقیده کې موافق شي. نو په دې وجه باندې د دوی د ذبیحه چې د الله تعالی پر نامه باندې حلال شوی دي دا جائزه بلل کیږي. او بل دا چې دوی د هر هغه حیوان په ارتباط باندې د مړه عقیده لري، د مردار عقیده لري چې د الله تعالی نوم باندې ذکر نشي. یو دا وجه ده چې دا د دوی ذبیحه دا روا ده. او د دوی د شودو سره چې نکاح اسلام حلاله کړی ده، روا کړی ده، د هغه وجه هم ده چې دوی په خپل مابین کې د هغو شودو سره چې په اسلام کې نکاح اسلام حرامه بللې ده، د دوی په عقیده هم د هغو شودو سره نکاح کول حرام دي. لکه مور، خور، دا محرمات ابدیه چي. او دا غرنګ لکه څنګه چې زموږ په دین کې په اسلام کې په نکاح کې اظهار ضروری دي چې ښکارا به کوي او شاهدان ضروری دي، دغه چې د دوی په عقایدو کې دا ضروری دي. نو چون کې دوی په دغه دواړو شانو کې د مسلمانانو سره موافق دي، نو اسلام یې د ذبیحې د جواز فتوا ورکړي. لیکن ګوري دا مسله یاد ساتي، دا فقط جائز ده. معنا یې دا نه ده چې خوراک مستحب دي، معنا یې دا نه ده چې خوراک واجب او فرض دي، فقط روا کار دي. کته مجبور دي نو ته د دوی ذبیحه خوړلای شي، خو په دا شرط چې دوی خپل دین ته، خدای عزوجل ته او خپل پیغمبر ته عقیده لري. کینه درلود بیا جائز نه. نور تفصیلی بحث د نکاح په ارتباط را روان دي چې زموږ په وسنی عصر کې د دوی د شذ سره نکاح روا ده کنه ده. پر دې باندې مش تفصیلی بحث علماء وکړي، او سبا ان شاء الله بیان. صدق الله العظیم.